أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظیم. سورة النساء سپارہ نمبر 15 د سپاری رکوع نمبر 15 او د سورت رکوع نمبر 18 آیت نمبر 122 تا 126. مخی آیتونو کی د کافرانو د مشرکانو د شیطان د مرګرو او د جهنميانو ذکر وشو. اوس په دې آیتونو کې الله جل شانه د مؤمنانو د کلکو مسلمانانو د نیک عمل دیندارو خلکو او د الله تعالی د ولیانو او د دوستانو ذکر کوي او د هغوی د پاره د نیکی بدلی او د خپل جزا ذکر کوي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه خلق چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل. ایمان یې راوړو د الله تعالی په ذات باندې، د الله په صفاتو باندې، د الله په پیغمبرانو باندې، د الله په کتابونو باندې، د الله په فرشتو باندې او د مرګ نه پس په نوي ژوندون بعث بعد الموت باندې، جنت جهنم باندې، پولیس ورات باندې. دا د ایمان بنیادی عقاید دي او د دې ایمان سره سره نیک اعمال یې هم وکړل. وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې وکړل او ډیر یې وکړل سیبا. نو الله وی سندخلهم جنات زرد چې دا خلق به مونږه داخل کو داسې جنتونو او باغونو ته چې د هغه جنتونو د لاندې به نهرونه بیږي، نیرونه به تی بیږي. یو نهر به د اوبو وي په جنت کې، یو نیر به د شراب وي، یو نیر به د پیو وي او یو نیر به د شات وي. تفصیل به بیا په 28مه سپاره سوره رحمان کې ذکر کیږي سیبا او بعض نور آیاتونو کې جزئی فضائل او تفصیل ذکر شوی دي. او دې جنتونو کې او دغه باغونو ته چې دا جنتیان داخل شي نو دا به لږ وخت پورې نه وي او نه به عارضي وي سیبا. الله وی خالدین فیها ابدا، دا خلق به همیشه د پاره په دغه جنتونو کې وي. لکه بر آیتونو کې د کافرانو په باره کې وي چې دوی به همیشه د پاره په جهنم کې وي. ولا یجدون عنها محیصا، د جهنم نه د خلاصي لار به نه مومي. نو دلته الله د مؤمنانو د خوشحالولو د پاره وي چې دا مؤمنان او نیک عمل او دیندار خلق به همیشه په جنت کې وي. او دا وعده د چا د سیبه؟ الله وی وعد الله حقا، دا د الله وعده ده او حق وعده ده. یو څوک ډیر لوی بادشاه وي او ډیر لوی افسر وي کنه، او یو څوک ورپسې لاړ شي چې خانجي دا کار راله وکړه او هغه د تسلی دپاره وي چې ته بېغمه شه دا زما تا سره وعده ده دا کار به دې کېږي. نو دې څومره مطمئن وي، څومره خوشحاله وي. او ور چاته د خانجي تعریفونه کوي، خانجي راته په خپله خولې ویلو چې دا زما تا سره وعده ده کېږي به، دومره زړه مطمئن او تسلي وي. نو الله خو د باچیانو باچا ذات دی، اخو رب العالمین ذات دی، اخو صادق ذات دی. نو الله وی وعد الله حقا، نیک عمل مسلمان بنده دا د سره د الله وعده ده او رښتونې وعده ده. او بیا د خبره کې د نور زور پیدا کولو دپاره الله وی ومن اصدق من الله قیلا، او څوک دی چې د الله نه به ډېر زیات رښتونی وي په وینا کې. یعنی د الله نه څوک په وینا کې رښتونی بل څوک شته؟ نو جواب به دا وي چې نه، هېڅوک نشته. یا الله رښتونی ذات هم تی او ستا وعده واقعي رښتونې ده او حقه ده او سچه ده، او ستا په وعدې کې مسلمان ته به ذره برابر هم شک شبه نه وي. بعض یهودیانو اهل کتاب عیسیان او یهودیان نو دوی چې به صحابه کرام او مسلمانانو سره یوځای شو نو دوی به وی مونږ ډیر نیکان خلک یو، پلار په نیکه دیندار خلک یو، زمونږ پلارانو نیکونو کې پیغمبران راغلي دي، د الله ولیان راغلي دي او موږ د خپل پلار نیکه په نقش قدم باندې روان یو.
او زمونږ ډېر لوی امیدونه دي او امید هم دا دی چې انشاءالله الله به بخي او جنت به زمونږ دی او جنت ته به مونږ ځو. نو الله جل شانه د دغه خلکو په جواب کې دا آیت نازل کړی دی لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب. او بعض روایاتو کې داسې راغلی دي چې بعض اهل کتاب صحابه او مسلمانانو لراغلل نو هغوی به ورته وي چې صرف تاسو مسلمانان مه خوشحالیږئ چې ګنې بس جنت زمونږ دی او موږ مسلمانانو ته به میلو شي او ځان به یادو چې موږ اهل کتاب په مونږ کې خو الله ډېر پیغمبران را لېږلي دي په زرګونو تعداد کې. نو که مونږ د خپلو ګناهونو د بد عملو د وجې نه الله راونیسي او دوزخ ته م غورځوي نو مونږ کې ډېر پیغمبران راغلي دي هغه پیغمبران به زمونږ مخې ته ودرېږي او الله ته به زمونږ سفارش وکړي نو مونږ به د جهنم د اور نه بچ کړي. نو دا امیدونه دا کرل ریبل به د اهل کتابو کول. بعضی مسلمانان هم داسې شته هغوی وایي بس مونږ کلمه ویلي ده مونږ خو ایمان راوړی دی او مونږ د پیغمبر علیه السلام په آخري بهترین امت کې پیدا شوي او انشاءالله نه بس الله به بخي او جنت زمونږ دی ته به دا جنت د پسې لیکلی شوي دی او عمل یې د دوانو نه وي. نو الله جل شانه د داسې خلق چې مسلمانان دی امیدونه تړي لوی لوی او عمل نه کوي نیک عمل نو د هغوی دپاره او دغه اهل کتابو د جواب دپاره دا آیت نازل کو لیس بامانیکم د کامیابی دارومدار ستاسو په امیدونو باندې نه دی یعنی چې بس ته صرف امید ساتي چې بس واو کامیابېږم به او عمل د دوانو نه کې نو په دې باندې الله وایي کامیابي دی ورې نشته د کامیابی دارومدار ستا په خواهشاتو نه دی چې بس ته وایه چې بس زه به جنت ته ځم او بس لاړ به شي نه جنت ته د تلو عمل به م کې جنت ته د تلو دپاره به د الله په حکمونو او د پیغمبر په طریقې باندې ژوند تیرې دا نه چې د الله حکمونه هغه د خپو د لاندې ته میده کې د پیغمبر طریقې د شاته غورځوري وي او عمل دې د کافرانو وي عمل دې د هندوانو د سیکانو وي عملي زندګۍ کې چې کوم دی هغه په صفر باندې ولاړې او ته وایې چې نه نه بس زه به جنت ته ځم نو لاړ به شي په تمه شه. د دې مثال داسې دی که نه لکه یو سړی د 4 صدۍ په چینچۍ کې کینی او دی وایي زما نیت دا دی چې زه مردان ته ځم او انشاءالله زه به په دې خپل نیت رسم نو دی به په 1000 کاله کې مونږ رسېږي د ده دا روح په بل طرف باندې صیبه دی روان په بل طرف دی نو صرف په نیت او د ژبې په وینا باندې دی مردان ته نشي رسېدی. مردان ته رتلو دپاره به دی د مردان په ګاډي کې کینی هغه طرف باندې به روانېږي. نو دقسې چې کوم مسلمان د جنت دعوې کوي او د جنت امید ساتي نو هغې دپاره به بیا هغسې عمل هم کوي هغه طریقه او هغه لار به م اختیاروي کوم چې الله او د الله پیغمبر ښودلی ده. لیس بامانیکم د کامیابی دارومدار ستاسو په خواهشاتو په امیدونو نه دی ولا امانی اهل الكتاب او نه د اهل کتابو په خواهشاتو باندې دی چې ګنې بس اهل کتاب به وایي چې بس مونږ به جنت ته ځو او لاړ به شي نه هغوی به د خپلو پیغمبرانو د خپلو کتابونو باندې پوره ایمان راوړي او د هغوی په خپلو پیغمبرانو په کتابونو باندې پوره ایمان دا دی چې په قرآن پاک ایمان راوړي او د آخر زمانې په پیغمبر باندې ایمان راوړي او د دې پیغمبر اتباع او تابعداري وکړي. الله وایي من یعمل سوءا څوک چې عمل وکړي سوءا ذره برابر چې د بدۍ عمل وکړي ذره برابر چې بدي کړي وي سوءا نکره دی او دې کې دا تنوین د تحقیر دپاره دی یا د تعظیم دپاره دی وړوکي نه وړوکي ګناه او لوی نه لوی ګناه چې څوک وکړي الله وایي یجز به دته به د دې جزا ورکولی کېږي سزا به ورکولی کېږي. حدیث مبارک کی راځي وی چې کله دا الفاظ د دې آیت دا الفاظ نازل شو کنه څوک چې عملو کې لږ غونډې کې بدیم الله وایي د دې به ته سزا میلاویږي او د سزا نه اخلاصي نشته. وی صحابه ګمسم بیخي بس بې حرکته شول خپل لاسونه یې کار پرېښودو او د نبی علیه الصلاة والسلام دربار ته راغلل. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی مونږ داسې بېدمه شو چې مونږ وی حضور که په دې باندې بچ کېدل شي نو زمونږ بچ کېدل خو ناممکنه دي. الله وایي چې څوک هم بدي وکړي او ذره برابر هم بدي وکړي هغه ته به د دې سزا میلاویږي. او صحابه دومره ویرېدل وی چې د خولې نه خبرې نه ختلې نو نبی علیه الصلاة والسلام هغوی له تسلي ورکړله
چې دا آیت د دې په باره کې نه دی چې ګنې بس تاسو وړوکې غونتې کې بد عمل وکړو نو دوزخ ته به ځئ، نه، وړوکې غونتې کې بد عمل هم وکړو او توبه استغفار شولې او نیک عمل هم ورپسې وکړو نو ان الحسنات یذهبن السیئات، ستاسو دا نیک عملونه به ستاسو دا بدي اوس وځئ. نو د صحابه بیا لږه ساه واخیسته، وی چې کله دا آیت نازل شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی، نو وی ژبې یې حرکت نه کولو او حضور پاک ته په تړتړی ژبه وی چې د الله محبوبه پیغمبره که بچ کېدل په دې باندې شي نو ابوبکر خو بیا کامیابېدونکي نه دی، د ده بچ کېدل خو ناممکن دي. وی حضور پاک ورته وی چې ولې په څه باندې خفه او په څه باندې دې ژبه بې حرکته ده؟ وی د الله محبوبه پیغمبره الله وی چې شام ذره برابر هم بدي وکړه دته به د هغې سزا میلاویږي، نو په مونږ کې به داسې څوک وي چې هغه به بدي نه کړي. هر بنده او هر مسلمان څه ناڅه بدي کړي ده او په څه ناڅه ګناه ترې نه شوي ده، په بدۍ کې اخته دي سیبه، نو بیا خو بچ کېدل زموږ ناممکن دي او ابوبکر خو په سر کې نشي بچ کېدی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله تسلی ورکړه چې ابوبکره غم مه کوه، الله جل شانه دا بده به مسلمان ته په خپل رحم او کرم او د نیکو اعمالو او د توبې او د استغفار په عوض کې معاف کی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل وی کله چې یو مسلمان باندې سخت راشي، تکلیف راشي، پریشانی راشي او دې په هغې باندې صبر وکړي، الله د دې صبر په بدل کې دا صبر د ده د ګناهونو کفاره کړي، ګناهونه ورته معاف کړي، وړوکي نه وړوکي نیکي او لوی نه لوی نیکي هغه الله د دې مسلمان نه ضایع کوي. وی نبی علیہ السلام دا ارشاد فرمایل یو مسلمان دی او د بجیب کې یو څیز خودي وي نو د ده به خیال نه وي، د هغې به فکر کوي، نو لاس به دې جیب ته وردن نه کړي نو چې څنګه ګوري اخی هغه څه شو، اخو ما دې جیب کې خو څه شو، لکه غوندې کې یو لمحې دپاره پریشاني به راشي، دا لاس به داسې راوباسي، دا بل لاس به دې بل جیب ته وردن نه کړي، چې څنګه یې وردن نه کړي اسیس به دې بل جیب کې پروت وي، نو دی به خوشحالي اوهو ما وی چې څه شو خو دا دې دلته دي. حضور پاک وی چې دته دا دومره غوندې کې دا دومره پریشاني دته راغله او لږ غوندې کې دې پریشانه شو، د دې به هم الله تعالی دته اجر او ثواب ورکوي چې دې په دې باندې دومره پریشاني پرې راغله. نو مسلمان الله تا دپاره جنت ډېر آسان کړی دی، په لږ غوندې کې تکلیف باندې صبر وکړه او انا لله و انا الیه راجعون وایا، الله به د جنت فیصلې وکړي. د مسلمان د بخلو دپاره الله بانی ګوري، بانی خو مسلمان ته مسلمان خو جوړ شه کنه، دغه بانی خو تلاش که کنه، وړوکي نه وړوکي نیک عمل د دې چې د کېدو چانس ضایع نه کو سیبه چې لږ هم راته موقع میلاویږي، وړوکي نه وړوکي نیکي وي چې سر ته یې رسوو. ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى، په دې آیت کې الله عام اعلان کوي څوک هم چې نیک عمل کوي که نارینه دی او که زنانه ده، په داسې حال کې چې دی مؤمن ایمان پکې ګورې شرط دی ښه، او دې کې اهل کتابو ته زورونه موروله، اهل کتاب وی مونږ ډېر نیک عملونه کړي دي، مونږ ډېر دینداره یو، نو الله وی چې ایمان ورسره نه وي نیک عملونه دې نه قبلیږي، ایمان به راوړي، ایمان ورله معیار دی، ایمان ورله بنیاد دی د نیکو اعمالو دپاره، چې ایمان دی نه وي نو داسې شوه لکه بلډینګ چې په شګو کې ودرې، نو په شګو کې بلډینګ نه ودرېږي، نو د نیکو اعمالو بلډینګ به دا ودرې په ایمان باندې. نو الله وی که نارینه دی او که زنانه دی چې نیک عمل کوي د ایمان په حالت کې، فاولئک یدخلون الجنة، دا خلک په جنت ته خامخا داخلېږي، ولا یظلمون نقیرا، او د قجوري د اډوکي د تار برابر به یعنی ذره برابر هم دوی سره به ظلم نه کېږي. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، او الله جل شانه په دې کې مزید وضاحت کوي د دې خبرې د اهل کتاب او د ابراهیم علیه السلام نوم اخیستو چې موږ د ابراهیم علیه السلام بچي یو او د ابراهیم بابا په ملت او په دین باندې روان یو. نو الله جل شانه ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام خو باطل لار پرېښودې وه او حق طرف ته مایلو، په نیغه لار باندې روانو، نو تاسو خو په کږو وږو لارو باندې روان یې، د کفر او د شرک لارې مې اختیار کړي دي. عیسیان وایي عیسی علیه السلام
السلام د الله زوی دی، يهوديان وی عزير علیه السلام د الله زوی دی. دا طریقه خود ابراهیم علیه السلام نه و. ابراهیم علیه السلام خود د نمرود د مشرک باچا خلاف روچت شو او حق او د توحید आवाज یې بلند کړلو، د توحید نعره یې اولګوله، تر دې چې د هغه توحید د نعرې په وجه نمرود اور بل کو او ابراهیم علیه السلام یې اور ته ور واچولو ژوندي. لیکن هغوی بیا هغه حق لار پرې نه ښوده. نو ای اهل کتابو تاسو ولې د ابراهیم بابا نوم اخلئ او د هغه په نقش قدم نه ځئ، د هغه هغه نیغه لار هم نه ده راټینګه کړې، په غلطو لار روانې. الله وایي د چا دین به ډېر زیات ښایسته وي، د چا دین ډېر زیات ښایسته کیدی شي، د هغه چا نه څوک چې اسلام راوړي، ایمان راوړي او خپل ځان د الله تابعداره جوړ کړي. نو مسلمان به ځان د الله تابعداره جوړي. ښه وجه څه ده؟ ولې؟ ځکه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، دا ځمکو او اسمانونو کې چې څه دي دا ټول د الله په ملکیت کې دي، د الله په قبضه قدرت کې دي. الله د دې خالق هم دی، الله د دې مالک هم دی، الله د دې رازق هم دی، الله د دې رب العالمین ساتلو والا ذات هم دی، پیدا کولو والا ذات هم الله د دې دی، فنا کولو والا ذات هم الله د دې دی. وکان الله بكل شيء محيطا، او د دې ټولو سیزونو او د دې تمام مخلوقاتو احاطه الله کړی ده، یعنی دا ټول الله په خپل قبضه قدرت کې راګیر کړی دي. نو چې د الله د قبضه او د قدرت نه سبار نه دي، نو مسلمان ته بیا د تیښتې لار هم نشته، د لپاره د بنده د تیښتې لار هم نشته. نو چې مسلمان د الله حکمونو ته غاړه ایښودې ده او کلمې ویلې ده، پکار دی چې د الله حکمونه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې کوم عمل هم چې کوي د حضور پاک په طریقه به یې کوي نو قابل قبول به وي. ښه که د پیغمبر علیه السلام طریقه پکې نه وه نو ګورې نیک عملونه نه قبلیږي. مثلا الله د مازیګر مونځ فرض کړی دی، طریقې پیغمبر علیه السلام ښودلې ده چې دا 4 رکعاته فرض دي، اولنی 2 به ډک کې او وروستي 2 به تش کې. اوس یو مسلمان دی او دی وی یاره دا 4 را باندې زیات دي او 4 نشم کولی، مونځ به کومه الله فرض کړی دي خو 2 رکعاته به کوم، نو د ده دا 2 نه قبلیږي صیبه. یا د ماښام دا مونځ دی او دا 3 رکعاته الله فرض کړی دي او نبی علیه السلام ښودلی دی چې 3 رکعاته کوه، اولنی 2 ډک کوه او دا ورپسې 3 رکعت تش کوه. اوس یو مسلمان دی او دی وایي مړه 3 خو نه یو به ورپسې زیات کم، زه به 4 کم، زما نه پسې ځي. نو کدی پکې دا خپله طریقه راوباسي، طریقه د پیغمبر نه ده، یا دی وایي چې مړه دا 2 ډک کوم خو دا 3 به ورپسې ډکو کم که نه. نو نه، طریقه د پیغمبر چې دې پرېښوده دا عمل بیا نه قبلیږي. الله وایي ما ته ستا د دې عمل ضرورت نشته دی چې زما د محبوب پیغمبر د طریقې خلاف وي. نو مسلمان چې کم یو عمل هم کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقې مطابق به کوي. والذین او اغا خلق آمنو چی ایمان یې راوړلو وعملوا الصالحات او نیک عملونه وکړل سندخلهم جنات نظر د چې داخل بکو مونږ دوی لره جنتونو ته، داسې جنتونو ته، داسې باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې د هغې نه لاندې به نهرونه بیږي خالدین فیها ابدا، دوی به همیشه همیشه اوسیږي په دغه جنتونو کې. وعد الله حقا، دا وعد د الله تعالی د حقا. ومن اصدق من الله قیلا، او سوکتی ډیر زیات رښتونی د الله تعالی نه په وینا کې. لیس بامانیکم، نشته دارومدار، نه دی دارومدار د کامیابی ستاسو په امیدونو او خواهشاتو باندې، ولا امانی اهل الکتاب، او نه د اهل کتابو په امیدونو او خواهشاتو باندې. من یعمل سوءا، سوک چې ذره برابرم بدی وکي، یجز به د تبددی سزا ورکول کیږي، ولا یجد له، او نه به مومي څوک د ده دپاره من دون الله، د الله تعالی نه ما سوا ولیا څوک دوست، ولا نصیرا، او نه څوک مددگار. الله چې چاته سزا ورکوي او الله چې څوک راګیر کی نو بیا به د ده دپاره نه د خلاصي څوک وي، نه به څوک مددگار وي او نه به څوک دوست وي. ومن یعمل، او هغه څوک چې عمل کوي من الصالحات د نیکونه، من ذکر او
او انثى کناری نوی او کزنانوی وهو مؤمن پداسې حال کې چې دی مسلمان وي مؤمن وي ایمان راوړونکی وي فاولئک يدخلون الجنه بس هم دغه خلق به جنت ته داخليږي ولا يظلمون نقيرا او په دوی باندې به د قجوري د اډوکی د تار برابر هم ظلم نه کول کیږي ومن احسن دینا او سوق به ډیر زیات خيسته په دین کې ممن د هغه چانه اسلم سوق چې تابعدار کی وجهه خپل ځان لرا وجه ذکر د مخته مراد تینا ټول وجود دی سوق چې خپل مخ تابعدار کی یعنی سوق چې خپل غون وجود تابعدار کی لله الله تعالی لرا وهو محسن پداس حال کی وهو محسن پداس حال کی چې دی احسان کون کی وی نیکی کون کی وی واتبع ملت ابراهیم حنیفا او دی تابعداریو کی د ابراهیم علیه السلام د ملت چې د باطل نه حق طرف ته مایل کیدون کی وو واتخذ الله او الله تعالی ګرځول دی ابراهیم خلیلا ابراهیم علیه السلام لره دوست ولله او د الله تعالی په قبضه قدرت کی دی او د الله تعالی د پاره مملوک دی ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکو کې دي وكان الله بكل شيء محيطا او الله تعالی هر سیز لرا راګیرون کی ذات دی او الله تعالی د هر سیز احاطه کون کی ذات دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.